په معاشره کې د طلاق خبره ډیره عامه شوې ده چې ښځه خاوند سره لږې خبرې تیزې کړي، خاوند ورته وایي ته په ما باندې طلاق یې. دا طلاق الفاظ د خولې نه ویستل دا خو سبب نه دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بلوغ المرام دا حدیث نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث جدهن جد وحزلهن جد. درې شذونه په ټوکې کې هم واقع کېږي، یو په دې کې طلاق دی، دویم نکاح ده، دریم غلام مړی ازادول دي. محترمو یا قسم کول یو حدیث کې دا راځي. محترمو د طلاقو په مسلو کې ډیر زیات چې کم د اهتمام. دا بعضې کسان چې کم ډرامي فلمونه جوړې دي اکثر په ډرامو کې نکاح او طلاق خبره ډیره نو دا ګورې کېږي. ښه خبره مې یاد ساتئ. ځکه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا درې شیزونه په ګډ کې واقعي، یو طلاق دی، یو نکاح، یو مریا یا قسم کول دي. نو بعضې ملګري ښځې له طلاق ورکړي، بیا څه کوي؟ مولي صاحب ما داسې کړي چې یاره ښځې له مې طلاق ورکړی دی او سهل راته ښایي چې څه وکړم. نو ته دا ښځې نه تنګ وې ځکه چې تا طلاق ورکړو. که چېرته ته دا ښځې نه تنګ نه وې تا به طلاق نه ورکولو، چې بس طلاق دې ورکړو بس پرېږدی که نه، بس بلا نه خلاص شوې، بلا باندې اورېدلی طلاق دې ورکړو خبره ختمه. بیا وایي نه بس څه چلمو نه شي چې ته مسله به حل نه شي، بیا نه حل کېږي. حدیث کې راځي ګوره طلاق چې کوم دی په درې قسمه دی. یو طلاق رجعي دی، یو باین دی، یو مغلظ دی. یو طلاق که د بیبي له ورکړو دننه درې میاشتو کې دننه رجوع وکړه، ستا ښځه شوه. سړی ښځې ته ووایي چې ما تاله طلاق درکړو، دا یو طلاق شو ځکه صریحي دی. نو په دې کې چې کوم دی 3 میاشتې دي تا سره بیبي سره میلاو شه یا ښکل کا یا غاړه ته واله، بس دا چې کوم دی رجوع شوه. دویم طلاق چې کوم دی باین دی. باین دی ته وایي که نه سړی لکه کنایي الفاظ استعمال کړي، لکه زنانه ته وایي چې رحم دې صفا کا، یا چې کوم دی پلار که رضا، زما خوښه نه مخې نه مې لرې شه، لپټ جامې دې لرې کا، لپټه دې چته کا، دا کنایي الفاظ دي. علما وایي دې سره چې کوم دی طلاق باین نه شي. دې کې به چې کوم دی نکاح تازه کوي، مهر به هم دوباره ورکوي، نکاح هم تجدید د نکاح کوي بار بار. صحیح شو جی. او دریم چې کوم دی مغلظ 3 طلاق چې دې ورکړل کیسه خرابه شوه، نو سړی بیبي ته وایي ته ما باندې 3 یا 3 کاڼي طلاق ورته دا کاڼي پکې ما ویل، دا اکثر خلک وایي کاڼي ماڼي ضرورت نشته. که سړي ویلې ته په ما باندې 3 پیرې طلاق یې بس طلاق وشو. خو موږ پښتنو دا عام کړي چې 3 کاڼو طلاق باندې خبره وشوه او که کاڼي دې نه ویلې نه کېږي. نه، طلاق کې دا مسله نشي چې یو طلاق دې ورکړو که 2 دې ورکړل طلاق شو. چې 3 طلاق دې ورکړل بیا ښځه لاړه بیا په بل خاوند لذي چکر به وایي، بیا به تاله دوباره راځي لوی غوبل دی. یو مسله دا ده که چېرته سړي صرف نکاح کړي وي او بیبي کور ته راوستې نه وي، دا مسله واورئ. لکه مثال طور باندې ما نکاح وکړه او اجینۍ چې کوم دا پلار کره ده او زه خبرو کې وران روان شوم، ما ښځې داسې ویل چې یاره په ما چې کوم دی ته طلاق یې 3 کاڼو طلاق یې، دا هم 3 کاڼي واقع شو، 3 طلاقه واقع شو. اګر که دا اجینۍ کور ته راغلې ده، خو دې کې دویم صورت دا دی که چېرته یو سړی ښځې ته داسې وایي چې نکاح کړي وي او کور ته راوستې نه وي چې ته په ما باندې طلاق یې، ته په ما طلاق یې، ته په ما باندې طلاق یې. علما وایي چې دا یو وشو او 2 چې کوم دی واقع نه شو. ځان له چې ویل نو یو واقع کېږي، او چې 3 په یو پیرې ویلې 3 واقع شو. خو دغه صورت کې چې جینۍ دې کور ته راوستې نه وي. نو طلاقو صورتونو کې چې کوم دی او د طلاقو مسایلو کې ډېر زیات اهتمام کوئ او سوچ کوئ. او کله چې طلاق خبره واقع شوه تا ورکړله، موبایل باندې چې کوم دی علماو تپوس مه کوئ، جومات استاد سره کښېنئ، دا د موبایل خبرې نه دي، دا د مولي صاحب چې داسې عمل وکړه. بیا به هم ته وایې چې مولي صاحب تا سره میلاوېږم. بعضې ملګري ما ته رنګ وکړي، یاره جي مونږ داسې ویلې تا د رزومانه ولې راځي، تا ویلې ولې داسې، زه ورته ما سره ټایم نشته دی. کله طلاق مسله راځي خپل جومات عالم سره کښېنه، مفتي صاحب سره کښېنه، موبایل باندې رنګونه چاته مه کوه، ځکه دا موبایل خبرې نه دي. بلکې ته عالم سره کښېنې یا لاشه دارالفتاء ته هغې به تعالی فتوا درکړي، هغه شان عمل به کړې. نو کوشش کوئ طلاق و مسایلو کې دا مسله خپل اوري ملګرو سره شیر کړئ. الله رب العزت زموږ ستاسو معاشره کې طلاق دار شخت نه کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.